پرون مونږه د کمپیوټر په باره کې خبره وکړله چې کمپیوټر څه ته وایي. دویم خبره وکړله د څه په باره کې، د هارډویر باره کې. یا مونږ ویل چې هارډویر دوه برخې لري، یو انپوټ دی بل آوټپوټ دی. مونږ سره په دې باندې خبره وکړله. پرونی درس زمونږ ټول څه شی و همدا بیا ریم څه ته وایي، پروسیسر څه ته وایي او هارډ ډیسک څه ته وایي، هغه معلومات مې هم ورکړي. پرونی درس کې باید تاسو دا څلور څیزونه زده کړئ. نننۍ موضوع چې کوم دا پرون خو تاسو ته ما ویل چې موږ د هارډویر خبره وکړه، خو زمونږ کار د هارډویر سره دی نه، زمونږ کار د سافټویر سره دی. چا سره دی؟ سافټویر سره. یعنی یو کس به تا نه تپوس وکړي چې وټ ایز سافټویر، دا سافټویر څه شی دی، مونږ یې څه دپاره استعمالوو؟ صحیح ده. نو مونږ داسې وایو چې د logical parts of computer is called software. یعنی د کمپیوټر هغه برخې چې په سترګو لیدل کېږي او په لاس سره لمس کېږي نه. هارډویر خو داسې و چې لیدل کېدو به هم او لمس کېدو به هم. سافټویر داسې دی چې لیدل کېږي خو لمس کېږي نه. لکه داسې کوم پروګرامونه دي، اگزامپل به زه داسې ولیکم ځای کې، لکه ورډ پروګرام. راځه چې په کوم پروګرام کې لګیا یم تاسو ته لیکل کوم دا ورډ پروګرام دی. دا تاسو ټول ورته کتئ شئ خو لاس وروړی شئ نه. که لاس وروړئ نو هغه سکرین ټچ کېږي، مطلب دننه پروګرام نه ټچ کېږي. دغه شانتې اکسل پروګرام محاسبې دپاره استعمالیږي. دغه پروګرامونه مونږ کتئ شو خو لمس کولی شو. داسې ډېر زیات نور هم دي، خو ما مثال لپاره دلته یو دوه دانې ولیکل. لکه وینډوز پکې هم راځي. ښه، وینډو هم یو سافټویر دی، پوه شو یا نه؟ سافټویر دی. بیا بله خبره مونږ دلته داسې کوو چې ټایپس آف سافټویر. مونږ سره څو ډوله سافټویر موجود دي. کینو ته درځه څه کې ځي. مونږ سره څو ډوله سافټویر دي؟ دوه ډوله سافټویر مونږ او تاسو سره موجود دي. صحیح ده. ځینې داسې سافټویر دي چې مونږ او تاسې ورته ضرورت لرو، او ځینې داسې سافټویر دي چې کمپیوټر ورته ضرورت لري. صحیح ده که نه؟ اوس داسې کوم سافټویر دي چې کمپیوټر ورته ضرورت لري، داسې کوم سافټویر دي چې مونږ او تاسې ورته ضرورت ولرو. نو اوس په دې باندې خبره کوو. نو اول قسم سافټویر چې کوم دی هغې ته مونږ وایو سیسټم سافټویر. دویم قسم ته مونږ وایو اپلیکیشن سافټویر. دغه دوه ډوله سافټویر مونږ لرو، سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر. دغه سیسټم سافټویر څه ته وایي، اپلیکیشن سافټویر څه ته وایي، نو مونږ د دې تعریف داسې کوو: which is run the computer hardware is called system software. هغه سافټویر ته وایي کوم چې مونږ ته څه کوي، کمپیوټر هارډویر چلی، یا هغه سافټویر ته وایي کوم چې مونږ ته کمپیوټر لګوي یا چلی. دا هغه سافټویر پښتو کې مونږ داسې وایو چې کمپیوټر ورته ضرورت لري. لکه اگزامپل څه شی دی مونږ سره چې داسې لکه وینډوز. وینډوز داسې یو سافټویر دی که چېرته په کوم کمپیوټر کې موجود و نو هغه کمپیوټر به لګېږي، کوم کمپیوټر کې نه موجوده نو نه به لګېږي. سیسټم سافټویر باندې پوه شوئ. ورپسې دویم نمبر چې کوم دی هغې ته مونږ اپلیکیشن سافټویر وایو. څه وایو مونږه؟ which is benefit of a user. چې دا استعمالیږي یعنی فائدې دپاره استعمالیږي د چا؟
د یوزر استعمالون کې او زه کمپیوټر ته ناستم زه یوزر ام کته کې ناستې یوزر کې هغه کې ناستغه یوزر دا لکه مثال مونږ ورته ضرورت لرو کمپیوټر ته ضرورت نه لري لکه اگزامپل لکه کوم پروګرامونه دي چې مونږ ورته ضرورت لرو لکه مثال ورډ دغه شانتي ایکسل دغه شانتي پاور پوینټ نه زیات سافټویر چې مونږ تاسو ورته ضرورت لرو کمپیوټر ته ضرورت نه لري سیستم سافټویر کې چیرته په کمپیوټر کې موجود وو هغه کمپیوټر به لګيږي که چیرته سیستم سافټویر پکې موجود نه وو نه بلګي او اپلیکیشن سافټویر کې پکې وو او کو پکې نه وو کمپیوټر به لګيږي نستا په کمپیوټر باندې وسته فرق نه پریوزي الله صحیح ده نو دا ته موږ څه وایو اپلیکیشن سافټویر ورته وایو دوانه مو پیژندلوس نو تاسو څومره سافټویر ګوري دغه دوه ډولو کې به راځي یا به سیستم سافټویر وي یا به اپلیکیشن سافټویر څومره سافټویر تاسو ګوري یا به سیستم سافټویر وي یا به اپلیکیشن سافټویر وي صحیح ده سیستم سافټویر هغه سافټویر ته و چې کمپیوټر ته ضرورت لري او اپلیکیشن هغه ته چې موږ تاسو ورته ضرورت لرو اوس زمونږ استادو اولنې خبر د پروګرام چې کله شروع کیږي هغه کوم پروګرام دی وینډوز صحیح شو کنه نو موږ به سٹارټ د وینډوز نو سره صحیح شو یعنی دا وینډوز څه شی دی what is windows ځکه موږ تاسو وایو کنه چې موږ وینډو وایو موږ سٹارټ د وینډوز زمونږ د شروع شو صحیح وینډوز څه ته وایي تاسو ته وختي ما په تعریف کې ووم لیکل سمې ولیکل چې Windows is a system software دا یو کمپیوټري سافټویر دی که څوک درنه تاسو کې شي ولی موږ خپل کمپیوټر ته وینډوز انسټال او تاسو به ورته وایي که چېرته دې ته سیستم سافټویر وایي که چېرته زمونږ په کمپیوټر کې موجود کمپیوټر لګي که چېرته پکې نو وینډو بیا ځکه دې ته سیستم سافټویر وایي ښه بیا موږ او تاسو د وینډو ته مختلف قسم نمونه اخلو نیمز اف وینډوز کوم نمونه دي ته موږ اخلو لکه موږ او تاسو ورته وینډوز باندې پیژنو صحیح ده کنه اوس ډیر خلک او یو وینډو باندې خلک پیژني څوک ته اپریټینګ سیستم ورته وایي څوک ورته اپریټینګ سیستم وایي ښه او څوک ورته سیستم سافټویر ورته وایي او اس ام ورته وایي دغه څلور نمونه د وینډو ته خلک کوم ځای تاسو لاړ شئ تاسو نو څوک ته پوښتنه کوي چې تاسو په کمپیوټر کې کوم اپریټینګ سیستم انسټال دی دا غو مطلب صحیح چې کوم وینډو انسټال دی که څوک ته و چې کوم سیستم سافټویر انسټال دی مطلب وینډو خي کوم او اس انسټال دی مطلب وینډو خي او مطلب دی اپریټینګ اس مطلب دی سیستم یعنی اپریټینګ سیستم صحیح ده دا ټول د وینډوز مبارک زه مسلورم خو یو شی دی ها او د مخفف خلک استعمالوي د مکمل نوم دی مکمل دوه یو شی صحیح ده باید نن سبا چې کوم وینډوګان استعمالي هغه درې وینډوګان څو درې وینډوګان نن سبا ډیر زیات استعمالي او تاسو به نمونه هم اوریدلی چې یو ته وینډوز 7 وای بل ته وینډوز 8 ورته وای او بل ته سوای وینډوز 10 هر ادارې ته کلاړ شي په کور ته لاړ شي کله ملګری کمپیوټر وګوري که خپل کمپیوټر وګوري یا به وینډوز 7 پکې انسټال وي یا به پکې 8 انسټال وي یا به پکې 10 د دې درې واړو وینډوګانو څخه به یو وینډو پکې حتما انسټال نن سبا د درې فیمس دا استعمالي ابو خاني د نمخ کې چې کوم ایکس پی وا هغه اوس نه استعمالي نو دا غاټه استعمالي او سوال دا پیدا کیږي چې آیا موږ وینډوز 7 انسټال کو 8 انسټال کو 10 انسټال کو زموږ لپاره کوم یو خاله که تاسو 7 انسټالوي ام صحیح ده که 8 استعمالوي ام صحیح ده که 10 استعمالوي 7 کې یو شل کمانډ لګ دي 8 چې کوم دي له کمانډ زیات کړی دي پکې 10 کې لګ نورم زیات شي دا نوې ورژن دی کنه خدا 7 نه که اوس 8 استعمال کی دا بخي شی و استعمال کی 8 استعمال وي تاسو صحیح ده کنه
8 سکی د 12 سکنډه یعنی 12 ثانیې د وینډوز 7 نه تیزه ده صحیح ده نو دی باندې وایرس ډیر زر اٹیک هم نشي کولای ډیر په اسانه خرابوي نه نو تاسو لپاره به کوم یو استعمالوي تاسو وینډوز 8 بای تاسو انسټال کړئ انسټالیشن طریقه ته بیا خیم روسته خو په غو دومره زده کې 8 انسټالوي تاسو ځان ته او 10 څنګه ده که 10 انسټال هم روانه کوي واغې د ډیزاین سیستم لکه شان دی جوړ لري چې په 8 باندې پوي شوي ته په 7 باندې پويږي په 10 هم پويږي نو دا بیخي مینز دی کنه مایکروسافټ کمپنی والا وای وای موږ تر اوسه پورې د وینډو نه د جوړه کړی او نه به جوړو کو لکه موږ چې وینډوز 8 جوړه کړی لکه 8 نه بس 10 امر راغله او 10 دومره څوک نه استعمالي خیر لیکن 8 نو سوا چې هر 8 انسټالي کړ تاسو د بار کمپیوټر والا وګ ټول 8 یو نیم کسټ 10 انسټال کړی صحیح ده نو مایکروسافټ والا خپل وای چې هم دا وینډوز صحیح ده نو باید تاسو هم دا انسټال کړئ صحیح ده او نو 8 انسټالي مطلب خراب نه ده او ټول صحیح ده ټول استعمالول شي کار اماغه کار کوي خدا 8 بلک خې لګه تیزه ومي او مطلب وایرس پر زر نشي خراب 8 تیزه ده که 10 تیزه ده ها 8 صحیح ده اوس بیا پدې کې سکیورټي لګه خراغله ده په 10 کې دا به تاسو مزید 8 باندې لیک پوښي په دنه په خپل پويږي چې دا سم مشکل سب شبکې نه وی راغلي ولې مونږ 10 نه استعمالو چې 8 باندې پوښي 10 د خپل استعمالي ولې شي صحیح ده مرکز ده یاد لرئ چې تاسو وینډوز 7 انسټالوي 7 دای کې خپل قسمونه دي موږ سره که 8 انسټالوي دي کې خپل قسمونه دي او که چېرته 10 انسټالوي په دې کې خپل قسمونه لري لکه وینډوز 7 کته وګوري وینډوز 7 کې الټیمیټ شتا پروفیشنل پکې شتا هوم بیسک پکې شتا ایجوکیشن پکې شتا پروفیشنل پکې شتا ره ګولډ مطلب موږ تاسو ګولډ مطلب چې دا ټول پکې وځي شي ګولډ هغه ته موږ وایو ګولډ ایډیشن لیکلې په دې کې څه ډوبانی هغه مطلب دا چې انټرپرایز هم پکې وینډوز خلاص ګولډ په نامه شته کنه ګولډ وینډوز ته خامخ استعمال کړم هغه د ایکس پی ګولډ وینډو وا هغه دا خلکو ډیزاین میزان پکې کړه ګولډ وینډوز پکې حاصل دي کنه خدا اوس چې کوم ایرانی سیډن تاسو ګوري په دې باندې لیکلي ګولډ ایډیشن د ګولډ ایډیشن نه مطلب دا دی چې په دې کې د وینډوز 7 کې سيټي الته لیکلي ګولډ ایډیشن مطلب دا دی چې دې کې د وینډوز 7 مکمل ټول قسمونه موجود دي 8 تاسو ګورئ الته لیکلي ګولډ ایډیشن مطلب تاسو پوښتنه چې 8 ټول قسمونه په دې سيټي کې شته دي کله کله چې مثال نه 8 نو مطلب دې کې ګولډ که تاسو ګورئ هغه د سپیس کیسټ چې کوم ډیر زیات دی سو 9 جی بی یا 12 جی بی هغه نو مله کې ټول ایډیشن موجود دي او تاسو ته نمونه واغستل په وینډوز 7 کې الټیمیټ شتا پروفیشنل شتا هم بیسیک شتا ایجوکیشن شتا نو سوال دا پیدا کیږي یو کس ته راغی ته و چې مال وخت کمپیوټر پويږي مال وینډوز انسټال کړو وینډوز 7 څه په 8 نه پويږم ته مال 7 انسټال انسټالیشن طریقه به بیا زو خم او تاسو انسټالوي تاسو ته ولس را کولاو شي دې کې الټیمیټ انسټال پروفیشنل انسټال کوم یو انسټال نو په دغه وخت کې تاسو وینډوز 7 استعمالوله الټیمیټ به انسټالوي څه شی به انسټالوي الټیمیټ ایډیشن چې ورته وایي الټیمیټ ایډیشن ښه قسم ایډیشن به انسټالوي صحیح ده الټیمیټ ایډیشن به تاسو اوس که چېرته یو کس راغی ته مال 8 انسټال کا نو په دغه وخت کې به تاسې انټرپرایز یا به څه وکړئ پرو دغه دوه قسمه ایډیشن مونږ لرو په دې کې ایډیشن ډیر لرو خو دا درې باید انسټال شي یا انټرپرایز ایډیشن انسټال کا ورته یا پرو ایډیشن ورته انسټال دا د سیوی دا نورم انسټالولای شي خو دا ځینې آنلاین انټرنیټ لپاره ځینې آفلاین دا زمونږ او تاسو عام طرز د کورو لپاره دفترو لپاره مونږ دا استعمالو کبه زمونږ لکه بانک استعمال واکه به د انټرپرایز او الټیمیټ نه انسټالي هغه کومه استعمال پروفیشنل چې هغه انټرنیټ ته ضرورت لري او پروفیشنل داسې وینډو چې هغه به یو کمپنی نه اخلي په پیسو باندې $500 $1000 باندې به اخلي او هغه میشت بیل به ورکړي ورته نو هغه د سې چې مطلب هغه نت باندې څوک هیک کول نه شي لکه بانکونو خو تاسو دا وینډو استعمال کوو هیکي پیسې ضروري وباسي کنه نو هغه داسې پیسو باندې وینډوز واخلي او هغه باندې کار سکیورټي محفوظ ده اکټیویشن هغه کوم کمپنی چې هغه خلی هغه ته کار کوي صحیح ده کنه دا خو 50 روپۍ کې مونږه واخلو هغه هم 50 باندې غسه چې هغه نه اخلي صحیح ده کنه نو ځکه مونږ تاسو د انټرپرایز یا پرو ایډیشن باندې کې انسټال اوس دا وینډوز 8 10 چې کومه دا اوس هم پکې اپډیټینګ را روان دي نوې نیوزونه پکې راځي خو دې اوس فعال چې کوم د تاسو کولای شي چې انټرپرایز کچا د ته چې کومه انسټال کوته وته سوي انټرپرایز راځي نه به کار وکړو
دا سوزونه تاسو ځان سره یاد وساتئ صحیح ده ها دا خو مو پیژندل وینډوز مو پیژندل په وینډوز 8 کې وینډوز 7 کومه انسټال کو 8 کومه انسټال کو 10 کومه انسټال کو دا مو پیژندل نن سبا خو موږ تاسو چې کلم یو څه خپل دکان ته لاړ شو هر یو څه د خپل اندازه کول لپاره یو څه لري یعنی واحد لري لکه مثال تاسو فروټ دکان ته ودرېږئ او تاسو ورته چې ما ته مڼې راکا اپل سیب غواړئ تاسو ورته څه وایي څومره راکا یو چارک من راکا کیلو راته راکا نیمه کیلو راکا داسې ورته وایي کنه خو چې کله مونږ کیلې خو بیا ورته کیلو وایو نه درجن ورته وایو خو کله چې تاسو میموري کارت اخلي تاسو ورته وایي چې کیلو راکا نه کله چې سره اخلي تاسو ته کله ویلي چې مله جی بي راکا نه هر یو څه خپل اندازه کول واحد لري چې هغه په اندازه کیږي کمپیوټر چې کوم دی تاسو ته ما ویلو پرون چې کمپیوټر په کوم ژبه باندې پوهیږي باینری لینګویج باندې ویلې مو کنه چې هغه ټول 0 او 1 دی 0 او 1 عددونه موږ سره موجود دي نو کمپیوټر چې اندازه کیږي کمپیوټر په څه باندې اندازه کیږي په بیت باندې څه باندې بیت داسې دي یعنی دا د کمپیوټر په اندازه کولو واحد کې د ټول نور کوټه کانه امداد د دې نه بل کوټه کانه نشته که موږ مزان پښتو کې وایو کنه سي لکه موږ تاسو چې کړه وزن تلو ګرام نخکته بل بنې زم کنه نو دا په بیت چې دا ټول نخکته امداد دي نه بل کوټه کانه نشته دا رو غټیږي داسې سبا کیږي غټیږي لکه مثال څنګه زه تاسو یو ټیبل جوړ کوم په ټیبل کې ته ولي کومه بخپله پويږي یو چې کوم دی په کمپیوټر کې څه شي 0 او 1 وي صحیح ده د صفر مطلب څه شي دی د صفر مطلب دی off څه مطلب دی یعنی بند او دې مطلب څه دی خلاص کمپیوټر ساينس کې وته on off وي ها 0 1 0 ته بند وي کله چې موږ کمپیوټر ته خبره وکړو کمپیوټر زموږ خبره صحیح وي کمپیوټر وي یو چې کله زموږ خبره غلطي وي 0 پس تاسو روس په ایکسل پروګرام کې دا په خپل به پويږي چې دا څنګه حساب خو تاسو ته ما د بیت خبره وکړه څه شه دی اول څه شه دی بیت اته بیت چې کله یو ځای شي دینه جوړیږي یو بایټ اته بیٹا چې کله یو ځای کې دینه جوړ شي یو بایټ یعنی کانه لک شاندې غټ شي بیا یو زر سلیریش بایټ چې کله یو ځای شي دینه جوړیږي یو کیلو بایټ موږ تاسو ته کې بي وایو بل یو زر سلیریش کې بي چې یو ځای شي دینه جوړیږي یو میگا بایټ یعنی ام بي ورته موږ وایو بیا یو زر سلیریش ام بی چې کله یو ځای شي دي ته مونږ وایو 1 گیگا بایټ یعنی مونږ ته جی بی وایو یعنی یو جی بی 2 جی بی او دې واحدونه میگا او گیگا اما غدي کنه امدادي اما غدي کنه د کم ځای نه راځي نه راغلي بیا یو زر سلیریش جی بی چې کله یو ځای شي دي نه جوړیږي 1 ټی بی یعنی ټیرا بایټ نن سبا په مارکیټ کې چې کم دي عام طور ځواني د ټیرا بایټ پورې موږ استعمالو څه کومه ټیرا بایټ پورې موږ استعمالو ویم ده د دې نه پس چې کوم دی یو در سلیریش ټي بي چې کله یو ځای هغه نه هیگزا بایټ جوړیږي هیگزا بایټ پیټا بایټ یو زر سلیریش ټي بي هیگزا بایټ پیټا بایټ یوټا بایټ زیټا بایټ دغه د یوناني حسابونه جمع اما دیو نو دا مطلب ټي بي پورې موږ تاسو څنګه ځکه نور شته نور موږ تاسو عام طور باندې سرورو کې استعمال او سرور خو پې کنه سرور مطلب دا تاسو د فیسبوک ته ویډیو اپلوډ کړئ چرته ځي دا خو چې سب کی کنه سب کی دا غي د لپاره سرور لري هغه خپل ځای هغه سل د سب کی یوټیوب کې دا سمره بل ها ویډیو باندې پرتی دا چرته سب شوی دي خو سرور نه راغلی کی سرور خو یو جی بی خو نه دی کنه ینه 2 جی بی دی اپ لکاو جی بی دی موږ سره پر ټي بي دی هیگزا بایټ او پیټا بایټ یوټا بایټ کې مکمل لا شوی نو مطلب ته ځان نه خو فیسبوک ته نه ټول دنیا یې سم ټول دنیا په کې ویډیو اپلوډ کوي ټول دنیا په کې اپلوډ تصویرونه اپلوډ کوي دا غي د لپاره سرور نه استعمالي خلا خو پیژندل کنه
विंडोज 7 کې به الټیمیټ ایډیشن انسټالو 8 کې به انټرپرایز 10 کې به انټرپرایز به استعمالو اوس خبره دا ده چې وینډو موږ انسټالو خو هم وینډوز 7 انسټالو وینډوز 7 کې موږ کوم انسټال کو الټیمیټ خو الټیمیټ کې اوس دوه وزن دي هر وینډو چې ګوري کاغه 8 وی ک 7 وی ک 10 وی په دوه وزنو کې راځي چې یو ته ویل کېږي 32 بیت یعنی 32 بیت او بل ته ویل کېږي 64 بیت یعنی 40 بیت دغه دوه بیټونو کې وینډوګانې راځي نور نه راځي تاسو به اوس کوم وینډوز انسټالوي 32 بیت به انسټالوي ک 40 بیت اوس خبره ده چې الټیمیټ انسټالې هغه کې 32 بیت به یا 40 بیت که تاسو چرته انټرپرایز انسټالوي هغه کې به 32 بیت یا 40 بیت او که چرته پرو ایډیشن انسټالوي پاکه کې هم 32 یا 40 بیت نو دا اوس دې سبا وسکی اوس به د کمپیوټر ریم تبه ګورو چاته به ګورو ریم به معلومو آیا دی کمپیوټر کې 100 جی بی ریم دی دا ریم په اساس به ته اماغه وزن سره وینډو انسټال کو ډیر خلک وي اوس مام 8 انسټال کړی دا بل چا مې انسټال کړی دا زما صحیح کار کوي دا کمزورې کار کوي هغه یې چې مام 8 انسټال کړو د میټ انسټال کړو خو زما صحیح کار نه کوي د صحیح کار کوي وجه سي دی وینډو غلط انسټال کړی نو دا څنګه قتل کیږي چې آیا دی کمپیوټر کې 100 جی بی ریم دی دا کمپیوټر بھی نه کنه دا خو بهر کمپیوټر کې پروت دی د پاسه بر رائټ کلیک وکړئ رائټ بٹن په دې موس کې داخلي بٹن ده داخلي بٹن او رائټ کلیک وکړئ او داغه نه پس براشه دلته کې پراپرټی ته سلیکټ کړئ پراپرټیز بیا بل لیفټ کلیک وکړئ چپ کلیک وکړئ دا به تاسو یو وینډوز خلاص کی تاسو وسوي وینډوز 8.1 انټرپرایز ینه کوم وینډوز 8 دا کنه دا کوم ایډیشن ما انسټال کړ دې انټرپرایز وہ صحیح دی کہ غلط دی ہاں صحیح دی کنه 100 جی بی ریم موږ سره دی انسټال میموري ریم دا 2 جی بی موږ سره ریم د دې نه تاسو ریم معلومولای شي او د غزنه د وینډوز معلومات کولای شي تاسو هر هغه کمپیوټر چې یو 2 3 سلور جی بی پورې ریم لري نو هغه ته پتا څه کوي 32 بیت وینډوز انسټال وایي پوښی سی 15 جی بی شپږ جی بی 2 جی بی 8 جی بی او داغه نه زیات چې کوم څوک لري نو هغه د لپاره 64 بیت یعنی 60 بیت وینډوز و انسټال کړئ اوس بس ما کمپیوټر کې 100 جی بی ریم کوم وینډو ورته سم ده enterprise after one بس رائٹ کلک اینڈ دین پراپرٹیز انسٹال میموری ریم 2 جی بی سسٹم ٹائپ 2 بیٹ آپریٹنگ سسٹم صحیح ده کنه زما کمپیوټر صحیح کارم کوي نو تاسو وګورئ ک یا انټرپرایز یا څه غلطه انسټال کړی ته بوته چې دا ضرور پته لګ بدلیو طریقه به بیا ورسته خاين صحیح ده انسټالیشن څنګه انسټالیشن کیږي انسټالیشن په سوډ ول کیږي نو تاسو موجود سافټویر او د وینډوز مبارک دا خبر پای تاسو ته یاد پوه شو یا نه